بیګا د لږ ساعت دپاره فیسبوک بند شو، لاګ آوټ شو، نو په دې خلکو باندې یو قیامت راغی چې اله زموږ فیسبوک بند شو، اله فیسبوک لاړو، اله زما آی ډي لاګ آوټ شو، زما پیجونه بند شول، زما فالورز لاړل، زما سره دا وشو، زما سره دا وشو. په لږ وخت کې په دې خلکو باندې یو د غم لهر چې دی دا راخور شو. نو ملګرو هسې زه تاسو ته وایم که نه چې د قرآن څومره وخت کېږي چې هغه تاسو بند ایښی دی او راخیستی هم نه دی. رښتیا نن راته په دې کمنټ کې ووایئ چې لاست ټایم تاسو قرآن کله اوپن کړی و د تلاوت دپاره، دا راته ووایئ. دا به راته خامخا وایي، دا زه تاسو نه یو پوښتنه لرم. او نن فیسبوک پسې زمونږ دومره غم چې مونږ ټول ژوند چې دی د سوشل میډیا ته وقف کړی دی. سهار لا سترګې غړېدلې نه وي، فیسبوک ګورو، نوټیفیکیشنز ګورو، میسیجز ګورو، څه شوي څه نه دي شوي. نو دا ناسور په مونږ او تاسو کې راخور شوی دی. قرآن ته مونږ او تاسو شا کړې ده، د الله کلام ته مونږ او تاسو شا کړې ده، هغې کتاب ته مونږ شا کړې ده چې د هغې په سر باندې مونږ ځان ته مسلمانان وایو، هغې کتاب ته مونږ شا کړې ده چې د هغې په خپلولو کې د دنیا او د آخرت کامیابي پرته ده. د قبر څومره سختې مرحلې دي، په دغه ځای کې به دا قرآن زموږ او ستاسو ملګرتیا کوي. د هغې باوجود هم قرآن ته شا کړې ده. تاسو خپل ځان سره نن سوچ وکئ چې زموږ د قرآن سره څه معامله ده. او قسم دی ګوره دا یاد وساتئ، دا یو ورځ راتلونکې ده چې دغسې به موږ د شپې ودیو، سهار چې سترګې راوکړو قرآن راواخلو، نو قرآن به موجود نه وي، تشې پاڼې به موجودې وي، قرآن به موجود نه وي، قرآن به الله اوچت کړی وي. په هغه وخت کې به بیا موږ او تاسو کوو، په هغه وخت کې به هم دا خلک یو بل پسې بیا منډې وایي، هله ته قرآن وګوره، ستا قرآن شته، هله ته قرآن وګوره، ستا په قرآن کې آیتونه موجود دي او که نه دي. خو قرآن به موجود نه وي، قرآن به الله جل شانه خېجولی. دغه وخت د هلاکت وخت به او دغه وخت به ډېر د خسران او د افسوس وخت وي. موږ او تاسو به بیا لاسونه مږو، خو هېڅ به راته په لاس باندې نه راځي. نو لهذا یو پیغام تاسو ته لرم چې د قرآن سره ملګرتیا جوړه کړئ، د روزانه په بنیاد باندې د قرآن سلام کوئ، د قرآن دیدار کوئ، د قرآن تلاوت کوئ. هغه وخت د الله موږ او تاسو نه رسوي، هغه وخت الله په موږ او تاسو نه راولي چې موږ قرآن کولاو کوو، قرآن موجود نه وي، بیا به موږ او تاسو څه کوو. دا یو ډېر د سوچ مقام دی. دغه پیغام د نورو ملګرو سره ضرور شریک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.